دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا مهرباني ډېره مهرباني. زه خو اول ژوندون چې کوم دا ارګنایزیشن دی دا ډېر زیات اپریشیټ کوم. دا چې دوی کوم خدمات ورکوي کوم سیکټر دی یعنی تیلیسیمیا پیشنټ دا زموږ د قوم د ټولو نه قابل رحم طبقه ده. مطلب دا چې د بیماری لکه مسلسل وي څه علاج یې شته نه دی. محبت کے پیکر یہ جو ہوتے مسلسل کے ڈہرے سپاہی صداقت دیانت امانت کے پیکر یہ جو ہوتے مسلسل یہ ژوندون ویلفیئر ارګنایزیشن اینڈ بلډ ټرانسفیوژن سینټر د دې چې کله دغه شوی افتتاح شوی وه دا مې 2016 کې زما په خیال کې هغه ټایم نه موږ دوی سره مرسته کوو. موږ د دوی سټرګلز او د دوی محنت او د ماشومانو دپاره د دوی چې کوم کوششونه دي دې باندې زموږ ډېر نظر دی. موږ هم ورسره خپل طرف نه مرسته کړې ده او د دوی چې کوم چیرمین دی صاحبزاده محمد شفیق صاحب د هغې پکې ډېر زیات کردار دی. دې سلسله کې موږ هم دوی سره خپل مرسته کوو او موږ خپل ملګري چې کوم دی یا چې کوم ویورز دي کوم ګوري اوس دې ټایم کې موږ هغې ته به موږ دا خواست کوو دوی سره تاسو راشئ دا سینټر وګورئ د دې ماشومان وګورئ چې کوم دلته راځي ډېر زیات ضرورتمند ماشومان یہ بے حال ہو تو فقیری میں خدمت ہو دولت کی حامل امیری میں خدمت جگر کے لہو سے پسینے میں خدمت یہ جنگ و جدل میں امیری میں خدمت یہ جب سے مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جب مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ ہر ایک موسم بہاروں میں خدمت سحر شام خدمت ہے راتوں میں خدمت یہ موجے حوادث میں طوفان میں خدمت دھماکوں میں خدمت ہے فاقوں میں خدمت. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور نن ژوندون ته راغلی یم 10 ورځې ډېر ټیم نه چار کما او مو دوه ډېر هیلپ کړی ده. تاسو ته به زه د یو ایډوایس در کوم هیلپ دو خلکو له هیلپ وکړو. راشن نشو ورکوای پیسې ورکو پیسې نشو ورکوای ډونیشن وکړو. زه هم دا کار کوم تاسو ما سره لږ دې کار کې مدد وکړو چې د عوام مسلې موږ مل کر حل. دستور خدمت منشور خدمت دستور خدمت منشور خدمت یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت یہ جہد مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور. جی دا وخت موجود دی مونږ سره د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن چیرمین صاحبزاده شبیر. دوی نه به پوښتنه کوو چې کم پروګرام نن دوی ډسټریبیوټ کړی و د تلیسیمیا چې کم بیماران دي د هغوی دپاره چې دوی د پروګرام د څه دپاره ډسټریبیوټ کړی و او دا پروګرام لا دوی په کم نظر باندې ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول زه ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی زمونږ د دې ماشومانو زمونږ د سینټر وزټ مو کو زمونږ په دې پروګرام کې تاسو شرکت چونکې نن ورځې پروګرام چې کوم دی دا موږ د تھیلیسیمیا ماشومانو ته مخیر حضرات موږ ته څه فوډ پیکیجز موږ ته پرووایډ کړي چونکې چا موږ ته اورډر ډونیټ کړه
چا مونږ ته د دال چینی دا شیزونه پرووایډ ک مونږ پیکیجز تیار ک مونږ نن تقریبا 35-40 فیملیز ته مونږ فوډ پرووایډ کو دا تلسیمیا ماشومان. شبیر بھائی دا راته وی چې تاسو سره چونکه اوس خو لاک ډاون دی حالات د کرونا وایرس له وجې ډیر خراب شوي هر څه بند دي د وینې تاسو سره څه صورتحال دی؟ بالکل د لاک ډاون په وجه باندې کالجونه بند دي یونیورسټیانې بند دي مدرسې بند دي بازارونه بند دي نو وینې تکلیفات شته دي خو چونکې د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم ټیم دی هغه ماشاءالله خپل منډې تړلې کوي هلې ځلې کوي یو بل ته مینت جاري کوي مختلف ځینو کې مختلف کلو کې زموږ بلډ ډونیشن کیمپس لګیږي او ماشاءالله موجوده موږ سره د بلډ سټاک چې دی ښه سټاک دی او ستاسو د چینل وساتت سره زه د څومره تلسیمیا ماشومان دي څومره خلک دي ضرورتمند دي چې چېرته چاته بلډ تکلیفات وي نو هغوی موجوده په دې حالاتو کې ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن سره کانټیکټ کولی شي انشاءالله free of cost 24 غنټې هغې ته به مونږ سروسز ورکو. بله خبره دا چې تاسو ګوري په سکرین باندې کم مخیر حضرات دي کم د دې علاقې نماینده دي یا چې کم وزداره خلک دي هغوی له څه پیغام ورکوو؟ بالکل چې کم څومره مخیر حضرات دي هغې ته مونږ دا یو میسج ورکوو چې دا ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم دی دا هم د دې مخیر حضراتو په تعاون سره چلیږي دا خلک خیرات زکات او په چندو باندې زموږ دا اداره روانه ده نو دې ته زه یو همدردانه یو درخواست کوم چې دی راشي د ژوندون ویلفیر ادارې وزټ وکړي تلسیمیا ماشومانو سره دې ملو شي او دې ماشومانو ته موږ سره د وینې شارټیج کله کله راشي هغه په دې وجه نه وي چې موږ سره د ډونرز نه وي موږ سره شارټیج د امټي بلډ بیگز په وجه باندې راځي نو موږ ته د بلډ بیگز امټي بلډ بیگز ډېر غټه ایشو نو زه مخیر حضرات ته زه دا یو ریکویسټ کوم چې دې ادارې سره د بلډ بیگ په شکل باندې سنه مالی تعاون. قدرمنو کتونکو تاسو کتل چې شبیر بھائی یو خبره وکړه چې کوم خلکو ته اوس حالات کې لکه لاک ډاون دی د کرونا وایرس له وجې هر څه بند دي چاته هم د وینې ضرورت وي هر قسمه وینه وي نو تاسو سره په سکرین باندې نمبر لیدی شي د شبیر بھائی بالکل دوی سره رابطه کولی شي په فری کې تاسو د دې ځای نه وینه وړلی شئ. تر بل پروګرام پورې زه ستاسو قربا محمد فرهاد تاسو نه اجازت غواړم په لوی الله مو سپارم. والسلام.